عزتمندو کو سپین پټ کې هم د قدر کوي، کو سور پټ کې هم د قدر کوي، کو شین پټ کې هم د قدر کوي، او کو برک پټ کې هم د قدر کوي، ځکه زما د دین محافظ دی. عمر رحم یہ پتا راغے حرم دا پاک رسول اللہ راغے، حرم دا پاک رسول اللہ راغے، زڑگیا مسجد قبا راغے، زڑگیا مسجد قبا راغے، حرم دا پاک رسول اللہ راغے، حرم دا پاک رسول اللہ راغے، یا ہوا گلچ گلال لنا شرمیگی، آغا حسنی خوبان در نشرمیگی، نزد زار شمد طور سر غیارا، دستر کو خاوندان دن شرمیگی، او چی دنا سنداد راش پسرو لبو، جنتوں کی رضوان در نشرمیگی. دینی امور و دینی کارونه، دینی مجالس و محافل د دې او د دې وعده او سنت او دا زمونږ دنیاوي نور معاملات دي، دې کې یو فرق دی. که سنتي یعنی معاشري که وادي که کویدني خوراک پکې پوخ کی او دعوت اچلی دیلا 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 باقی بیا فارغ یي نو خوراس کاک لعمره شي او بعضې پکې داسې حضرات وي چې د دعوت به دې نی ورکړی او راشي زما نه یې ښه پېژنئ دا معاشره ده تاسو دغسې خلک پېژنئ نو د عامو ودونو وغیره خو دغه انتظام وي زمونږ د دیني امورو محافلو مجالسو دلته به ورله دا بطور شکایت دا خبر کومه د خپل وس مناسب چې څوک تقریب و مجلس جوړي داسې دینی نو هغه د خپل وس مناسب څه اکرام هم وکړي د خوراک تاک انتظام هم وکړي او دعوت انفرادي او اجتماعي دواړه چلی یو کس هم ووایو اجتماع کې هم داسې په مانځه پسې مې ووایو خو بیا هم هغه راتل د دوی ډېر په قلار او په حوصلې سرې وي او که نه بعضې خو هغه خلک دی چې هغه په کورونو کې ناس خلک دی چې هغه زنانه دي نو هغوی خو په خپله باندې به په کورونو کې اوري لیکن بعضې هغه خلک دی چې هغه مشابه دي د زنانو سره چې دلته راتلل نه غواړي نو موږ وایو چې صاحب که بار وي خو چې هغوی به یې واوري خو دلته راتلل ضروري دي چې دا ماشومان دی وخت کې تاسو په کم ترتیب باندې د دې تربیت وکړو هغه ترتیب به تاسو له درکوي څنګه موټي نال کو هغه شانتې میوه به دله درکوي نو زما عزتمندو دا ماشومان دا ډېر اوچت خلک دي د دې تربیت وکړي دا صاحب قرآن دی رسول الله مبارک فرمائی وی اللہ فرمائی پا خلقو کی بعض خلق داسی دی چې زما خپلوان دی سوک فرمائی اللہ فرمائی چې پا خلقو کی بعض خلق داسی دی چې زما خپلوان دی صحابہ تپوس کی من هم یا رسول اللہ سوک یا رسول اللہ مبارک دا سوک دی رسول اللہ مبارک فرمائے ہم اہل القرآن اہل قرآن دا زما خپلوان دی کدا بل حدیث کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی حملت القرآن اولیاء اللہ
کم خلک چې قرآن پاک زده کوي دا د الله تبارک وتعالی اولیاء دي او څوک چې د الله دې سره دشمنی کوي دی د الله سره دشمنی کوي څوک چې د دې سره دوستی کوي دی د الله تبارک وتعالی سره دوستی په دې قرآن پاک کې الله تعالی سنور حکمونه موږ ته رالیږي یو حکم یې دا رالیږلی دی چې ولکم فی القصاص حیات ستاسو دپاره په قصاص اخیستو کې ژوند دی مطلب چې یو سړی قتل وکړي پکار دا دی چې هغه ته د اسلامي شریعت مطابق سزا میلاو شي په دې قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې الزانی والزانیة فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده یو زناکار سړی یو زناکار ښځه هغې ته 100 کوړۍ ورکوي دغسې د شرابي دپاره د سزا او دې سره سره چې کوم دی نو د سود د حرمت باره کې الله تعالی حکم کړی چې وحل الله البيع وحرم الربا په تاسو باندې ما تجارت حلال کړی دی او سود مې حرام کړی دا ټول حکمونه الله تعالی موږ ته په قرآن پاک کې ویلي ورزید دیدن تگی کوثر چچرتوی اختر وی ها غزے کے دل بر چچرتوی ورزید دیدن تگی کوثر چچرتوی صدیق لک افتاب جہان پہ منور او جنت تمام جہان پا وقت کے لعمرو لبین خوشالی وی خیدر چچرتوی لبین خوشالی وی خیدر چچرتوی ورزید دیدن تگی کوثر چچرتوی اختر وی ها غزے کے دل بر چچرتوی ورزید دیدن تگی کوثر چچرتوی دلا صد ہجرانا مثل پجڑا سر دیا سبحان اللہ او ہجران دا پاک حبیب عاشق لرا مجمر دے قسمت میں ور لبوزی مجمر چچرتوی قسمت میں ور لبوزی مجمر چچرتوی ورزید دیدن تگی کوثر چچرتوی اختر وہا غزے کے دل بر چچرتوی ورزید دیدن تگی کوثر چچرتوی پشانت دا بلالا تک تو یما دا غما او صد برد زما یار بورا یما ورزما